هغه کسان چې د هغې د نکاح د بندش مسایل وي، یعنې په نکاح کې د هغې رکاوټ وي، بندش وي، د زنانه د سیټ نه یا د هلک د سیټ نه یا د هغې د والدینو د سیټ نه منل وي، یا چې څه قسمه بندش وي د نکاح متعلق، تاسو به داسې چل وکئ چې ماښام مونځ نه پس به 41 دفعه دا وظیفه وایئ او وظیفې نه مخکې به 2 رکعته صلات حاجات مونځ وکئ. هغې نه پس به بیا دا وظیفه تاسو چالو کئ. ټیک شوله. 41 دفعه به تاسو ووایئ، بسم الله به یو ځل ووایئ، بسم الله الرحمن الرحیم. بیا به دې پسې 41 دفعه تاسو ووایئ، ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر. دا به ووایئ. دې پسې به بیا تاسو ووایئ، حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم. دا وظیفه به تاسو ووایئ. په دې باندې به خلک په دې حسبي الله په دې وظیفه باندې به خلک دم کوي په خیال او په سوچ کې. ټیک شولو. او دې بلې وظیفې باندې چې کوم دا تاسو ویله دا دواړه به یو ځای وکړئ، خلک به هم سوچ کې دم کړي او دعا به وکړئ چې څه ستا مقصد وي. او د ماښام مونځ نه پس به تاسو دا کم درود شریف چې مونږ مونځ کې وایو، اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد، دا دواړه اتحیاتو کې چې مونږ کوم وایو، اولنی درود او دویم، دا به تاسو د ماسخوتن مونځ نه پس 140 ځل یا 101 ځل وایئ. انشاءالله العزیز چې څه قسمه د نکاح بندي شي، د جینۍ د سیډۍ، د هلک د سیډۍ، د هغې د والدینو د سیډۍ، نو په صحیح طریقه باندې او په افهام تفهیم کې په خوشحالۍ باندې انشاءالله دا مسله ستاسو انشاءالله حل کیږي. دا وظیفه چې کوم دی د دې اجازت دی تاسو ته کمنټ کې به خالی یو ځل سبحان الله او بیا ماشاءالله ولیکئ، او دا به 10 کسانو ته زموږ دا لینکونه تاسو ولیږئ. نو انشاءالله العزیز تاسو ته اجازت دی که هلکانې کوئ که